نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. دا سورة الإعراف او اتمسی پارا او برکو شروع کیگی پدې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ان ربکم الله الذي بشک رب تاسو الله دې چې هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا ک اسمانونه او زمکه فی 6 ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى او بیا جلوه افروز شو علی العرش پا عرش باندے یغشی اللیل نهارا او پټوی شپا غزلرا یطلبه حسیسا او دا چلیگی رستو دا حغینا والشمس والقمر او دا انور او سپومه چی دا والنجوم مسخرات او دا ټول ستوري چي دي دا ټول په خپل کار کې لګېدلي دي او مسخرات بأمره او دا د الله په امر سره دا ټول قائم او دائم دي. الا خبردار شي له الخلق والامر دا هغه د پاره پیدا کول دي او حکم هم داغه چلیږي په دې ټول کائنات کې. تبارک الله او ډیر زیات بابرکت ذات ته الله سبحانه وتعالى رب العالمین چې پالون کې ټول مخلوقات دي. په دې آیات شریف کې الله سبحانه وتعالى د اسمانونو د زمکې د پیدایش ذکر فرمایلو. نو اولنې ټکی چې کوم الله سبحانه وتعالى فرمایله ربکم یعنی پالون کې ګوره یو شیخ پیدا شي خو بیا هغه برقرار او قائم ساتل چې کوم دی نو هغه ډېر ګران ماشوم چې پیدا شي هغه څومره پالنه غواړي د ګرم د یخ به خیال ساتي د هغه د خوراک او د سکاک خیال ساتي د جامي او د پیزار خیال به ساتي دا ټول عرصه به ته د هغه ساتي که چېرې فرض کړه د هغه دا نه ساتي نو به ضایع شي. دغه شانته که یو بوټی وکري هغه بوټي که ته د هغې خصمانه نه کوې په وخت ولو اوبه نه ورکوې د هغې ته خیال نه کوې نو هغه به وچ شي. نو څنګه چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړه دا ټول مخلوقات نو دی داسې پرې نه خو چې بس آزاد دي او هر یو شی په ازادۍ سره خپل وخت تېروي په دې دنیا کې نه بلکې دا د الله د امر هر وخت محتاج دي او دا الله امر په دې کې پروت دی. دې پورې فرمایي چې د ونې یو پاڼه نه په خپل دغه سره حرکت کولی شي نه راغورځېدی شي نه هغه ماتېدی شي نه هغه کېدی شي ختمېدی شي. نو د هر یو څیز دپاره یو خپل وخت مقرر شده چې د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې یعنی هغه لیکل شوی دی
دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل اول د رب ذکر وکړو او بیا وی چې هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی دي. اوس د رب نه مراد ډېر عربو خلکو غلامانو خپل آقا ته رب وي، غلام خپل آقا ته رب وي. او اوس هم چې کوم دی په دې دغه کې دا رواج دی پر عرب امارات کې چې ارباب دا د رب جمع ده، یعنی اربابان ورته چې وي، یعنی دا زمونږ چې کوم دی ارباب دی، یعنی دې مونږ د مونږ کفالت هم کوي او د مونږ د دې مونږ ارڅ کوي. نو دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی د ځان د یعنی د هغه اربابانو نه او د هغه ربانو نه چې کوم خلکو بخل هغه خپل خدای دغه ته وي، خپل آقاګانو ته، خپل مشرانو ته وي، نو هغې نه په داسې طریقه بیل کو چې وي هغه رب چې اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي، ستاسو دا رب چې دی نو دا خو هغه سړی دی، دا خو یو بني آدم دی، هغه خو اسم نه دی پیدا کړي او نه پیدا کولی شي. لہذا هغه رب چې کوم اسمانونه پیدا کړي او ځمکې پیدا کړي دي په څو ورځو کې فی ستة ایام الله سبحانه وتعالی دلته شپږ ورځو ذکر فرمایلی دی، حالانکه الله سبحانه وتعالی په یو لمحه کې دار څه پیدا کولی شي. الله سبحانه وتعالی چې یو کار ته حکم وکړي چې شا نو هغه به شي، په وجود کې راشي. دلته علماو تفسیر دا لیکلي دي چې دا فی ستة ایام دا شپږ ورځې چې الله سبحانه وتعالی ذکر فرمایلی دی د دې لپاره چې زما دا بندګان زه دې دنیا کې پیدا کوم نو چې دیم په غور او تدبر سره یو کار کوي، باقاعده یعنی سوچ او فکر سره کار کوي او په وخت باندې کوي، بی وخت کار نه کوي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی یعنی د شپږ ورځو ذکر وکړو چې زما دا بندیان چې کوم دي د دې نه دغه والي او په دې طریقې سره دیم په دنیا کې په آرام کار کوي، جلبازي نه کوي. جلبازي وایي شیطان کړی ده او هغه په جلبازۍ کې فیصله وکړو، غلطه فیصله وکړه، تر قیامته پورې به اوس هغه جاړي او بیا به رستم جاړي. بیا الله سبحانه وتعالی شپږ ورځو کې د ځمکه اسمانونه ټول پیدا کړ. په قرآن شریف کې نورو ځایونو کې د دې تفصیل راځي په اخرینو سورتونو کې چې په 2 ورځو کې الله سبحانه وتعالی د ځمکه پیدا کړ او بیا په 2 ورځو کې په دې کې دا ټول سيزونه پیدا کړ، یعنی دې کې دا ونی بوټي او اوبو او دې کې چې دا څومره سيزونه دي لکه مخلوقات دي دا الله سبحانه وتعالی په 2 ورځو کې پیدا کړ. او بیا په 2 ورځو کې الله سبحانه وتعالی اسمان ته مخاطب شنو، اسمانونه پیدا کړ ټول او عرش کرسی او یو شی برابر کو او په 9 ورځ هغه بیا چې کوم دی په عرش باندې خپل استوا شو، په خپل کرسی باندې کېناستو او جاری حکم جاری کو په ټول کائنات کې. حکم خدای مخکې نه چلیدو، خو لیکن څنګه چې بادشاہ په یو کرسی باندې کېني او بیا د هغې نه یو حکم جاری کی، یو قاضي جج پلار کې خو حکم نه جاری کوي کنه، خپل دفتر ته لاړ شي بیا خلک ورته ټول ناستي یا ولاړي ورته او بیا هغه راشي او هغه سره کلم وي دواتي او هلکه ته دا کار وکړه، ته دا کار وکړه، ته دا کار وکړه، ټول خپل کارونه ورکړي بس په خوښه باندې هر سړی خپل کار کوي. دغه شان په هره محکمه کې چې خپل یو کوم افسر وي هغه خپلو ماتحتانو ته خپل کاروبارونه حواله کړي، سوپروایزر چې وي کوم د کار نو هغه هغې ته ووایي چې هلکه ته به دا کار وکړې، ته به دا کار وکړې، ته به دا کار وکړې. او که په وړه پیمانه باندې موږ ګورو لکه واده خاده کې یو مشر وي هغه هلکان ټول راغونکي هلکه ته به د اوبو کار وکړې، ته به د وریجو د کیښو کار وکړې، ته به دا کار وکړې، ته به هغه کار وکړې، یعنې مختلف کارونه ورکړي. دغه شانتې الله سبحانه وتعالی دا تاسو زه مثالونه واړه د دې لپاره درکوم چې د سمجاولو لپاره الله سبحانه وتعالی چې کله کائنات پیدا کړو بیا په کرسی باندې استوا. اوس ورځ څومره وه په دې کې اړو مونږ خبرې اترې نه کوو، بس الله د ورځ ذکر کړی دی، مونږ اصله په دې کې ګوتې وو. ډېرو مفسرینو دا لیکلي چې د آخرت د ورځو حساب دی په دې کې، د دې ورځو حساب نه دی. الله د دې ورځو نه په کم ورځو کې کولی شي، خو لیکن په هغه ورځو کې خو لا د دنیا دا نظام موجود نه نو انور سپومې بیا خدای پاک پیدا کړ، هغې نه پس بیا دا ورځې 24 ګنټې او
380 ورځې یو کال جوړ شو 30 ورځې یو میاشت جوړه شوه دا بیا وروسته جوړې شوي د دې نه مخکې چونکې الله سبحانه وتعالی دا هر څه پیدا کړي نو د الله سبحانه وتعالی په علم کې را چې هغه 50,000 کاله یو ورځ او 1,000 کاله وه خو دوه خبرې په قرآن کې راځي چې د یوې ته الله سبحانه وتعالی فرمایلي چې د قیامت ورځ به 50,000 کاله وي او بل ځای کې راځي چې د الله په نسبت باندې دا یعنی ورځ چې کوم ده نو هغه 1,000 کاله ده د الله په نسبت باندې ورځ هغه 1,000 کاله کې شمارېږي لہذا دې کې چې اوس کوم هغه الله ته پته ده چې په کومو ورځو به په حساب باندې الله سبحانه وتعالی دا کائنات جوړ کړی دی هېچ چاته دې پته نشته او د تفصیل شته به د 6 ورځو ذکر دی په دې باندې زموږ ایمان وي بل استواء علی العرش یعنی الله سبحانه وتعالی په عرش باندې څنګه کېناستو تشریف کې خو اوس د دې مونږ ته اندازه نشي لګولی په دې کې عقل مونږ نه جنګو ولې چې د الله ذات زمونږ په دماغو کې نه راځي د الله ذات زمونږ په دماغونو کې نه راځي نو لہذا د دې دپاره مونږ په دې کې کوشش نه کوو چې بی الله څنګه به په کرسۍ په عرش باندې ناست دی په کرسۍ باندې ناست دی او څنګه چل بی د الله سبحانه وتعالی د ذات احاطه زمونږ عقلونه نشي کولی نو نه صحابو د دې تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او نه نورو چې کوم مفسرین حضرات یې وی چې په دې کې خبرې مکوي بس الله چې کوم فرمایي په دې باندې زمونږ ایمان دی او مونږ رښتیا ګڼو زمونږ دا ایمان پکار دی اوس الله سبحانه وتعالی نور نشانیانو ذکر فرمایي یغشي الليل والنهار وی پټوي دا شپه ورځې لره اوس تاسو خیال وکړو دا وخت اوس ماسخوتن د مونځ ته ورانیزو ماښام مونځ شو او د ماسخوتن مونځ ته لږ ورته وخت یو ګنټه پاتې ده اوس تاسو ته زه دا خبره کومه چې که تاسو کتلي وي چې څنګه نور پرېوځي نو دا تیاره پر رڼا باندې را خوره شي که تاسو چېرته خیال کړي وي نو مثال کمره ده د کمرې دروازې ټولې بندې دي او تاسو پکې یو بلب بل کړی دی نو رڼا ده خو چې څنګه بټن مړه کوي او بټن بنده کوي نو بس एकदम تیاره خوره شي نو دا تیاره एकदम خورونکې ده داسې را پټونکې ده رڼا ده دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې یعنی مطلب دا دی پټونکې دا شپه چې کوم ده دا ورځې لره ده یطلبو حسیسا چې دا بس ورپسې لګېدلي دي ورځې پسې چې څنګه د انور پناه کېږي داسې دا شپه خورېږي او بل ځای کې الله پاک بیا فرمایلی دي چې دا روز چې کوم دی زه د شپې نه داسې راوباسم نو رڼا راوستو دپاره خو ډېره خواري محنت پکاري که نه ګوره که ته فرض کا پخوانی دور یاد کې نو پخوانی دور مطابق تا به ډیوه راواغېسته بیا به په ډیوه کې تیل واچول بیا به پکې مالوچ کېښوه که نه بیا به هغې نه ماچس او ډبې او تیلې به یې لکتو بیا به اور ورته کړو نو ایله به رڼا راتله اوس که ته رڼا راولي نو بجلي به راولي پاور سټیشنې به جوړی سولر به لګی یا به چې کوم دی د واپډا نه بجلي اخلي مختلف طریقې دي خو هغه به په خپل چارجز پیسې به د جیب نه ورکوي او بیا به هغه څیزونه به الې او بیا به رڼا ځان ته راولي او تیاره بې مینته راځي که نه بې مینته د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایل چې یعنی مطلب دا راګیرونکې ده دې ورځې لره او دې پسې لګېدلې وي او بیا الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې والشمس والقمر او دا انور او سپومې چې ده والنجوم او دا ستوري چې دي مسخرات دی ټول مسخر شوي دي دی الله ته تابعدار دي د الله حکم منونکي دي دلته او په خپل یعنی کار کې لګېدلي دي چې الله ورته څنګه حکم فرمایلی دی د هغې مطابق یعنی دی اوس لګیا دي او په هغه کار کې لګیا دي لکه اوس تاسو ګورئ نور دی کروڑها کاله وشو یعنی ساینسدانان هم دا خبره مني چې په کروڑونو کاله وشو چې دا انور راخیږي او کوزیږي د دې په ټایم کې یو سیکنډ فرق نه راغلی زموږ په دې ګړو کې به فرق راشي
هغې کې هغه بیا مونږ روان دي رستو کوو ورځ لکه لیپ سال ورته وایي د انګریزانو په حساب سره چې هر 4 کاله پس یو ورځ چې کوم دی نو هغې بیا خپلې ګړی مخکې کوي. لیپ سال ورته وایي. لیپ هغې کې دا فروری چې کوم دی نو دا د 28 په ځای باندې د یو کم د 13 ورځو وي. هسې د دوی روزانه فروری چې کوم دی نو دا د 28 ورځو وي. په دغه کال باندې دا د یو کم د 13 ورځو وي. دا نوکر پیشو ته اکثر معلومي ولې چې تنخواه تناستې نو ته پته لګي نو کني اسی 13 یو 13 ورځو حساب سره دا چلیږي. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې دا انور او سپومې چې دا یعنی او دا ستوري مسخرات بامره دا د الله په حکم مطابق چلیږي. دا داسې نه چې دا بس په خپل روان شي دی او په خپل چلیږي او ورځ او شپه رڼاو تیار راځي نه دا ټول د الله په حکم سره چلیږي. الا بیا الله سبحانه وتعالی خبردار کوي ټول مخلوقات لرا خبردار شي له الخلق دا هغه کار دی پیدا کول یعنی دا ټول چې کوم خلقت دا ټول دا هغه دی. څومره چې سيزونه تاسو ګورئ اوس که انسان هم یو سيز جوړي نو دام دا الله جوړ شوی سيز دی. بیا ولې ګوره یو خو دې کې چې کمپیوټر یې استعمالېږي دا خو الله پیدا کړی په دې ځمکه کې مونږ هغه راغونډ کړو او مثال یو منګې جوړو نو د ځمکې نه خاوره راوالو او هغه بیا خټه کړو نو اوبه مله خدای پاک پیدا کړي نو هغه پکې میلاو کړو خټه ته جوړه کړو او هغه بیا چې کوم دی نو مونږ له خدای پاک دماغ را کړي دي. کني پاگل سړی منګې جوړولی شي چې دماغ خرابي نو خو دماغ هم الله پاک مونږ صحیح را کړي دي که نه کني که زمونږ دماغ صحیح نه وي نو مونږ به منګې جوړ کړو. یعنی یو څاروی تاسو راوالی هغه څه جوړولی شي هېڅ هم نشو جوړولی. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی یعنی دا ټول څومره خلقت څیزونه چې دي دا ټول اصل کې د الله څیز د الله دي او الله جوړ کړي دي. دلته کې الله سبحانه وتعالی دې طرف ته اشاره فرمایا الا خبردار شي له الخلق د هغه دپاره دي هر هغه شی چې کوم پیدا شوی دی یعنی ټول څیزونه د الله دي. او بیا والامر او حکم هم په دغه چلیږي. مونږ تاسو ګورو لکه مثال دا کائنات کې دا حکم د الله چلیږي دا فیصله دا څنګه راځي څنګه حدیث مبارک سے وایي چې څنګه اعمال تاسو برخیږي نو هغه شانتي فیصله د برانه راځي. که مونږ بد عملونه خېجو مونږ بد عملونه کوو نو بیا به مونږ فیصله به د برانه غلطي راځي. د دې لپاره فرمایي چې سو ګوره وایي زکات نه ورکوي که نه نو بارانونه په ټیم باندې نه کېږي کاتسالي به راځي. چې څوک زکات ونه کړي زکات یعنی مسلمانان او زکات نه ورکوي خیر خیرات نه کوي نو الله به پرې قحط نازل کړي. زناکاري چې کوي نو داسې بیماری به پرې راشي چې لاعلاجه مرضونه به پرې خدای پاک راولي. دغه شانتې نور چې کوم د فساد کارونه الله کوم څیزونه منې کړي دي او هغه کوي نو الله سبحانه وتعالی او په هغې باندې عذابونه راولي مختلف طریقو سره. نو دلته کې الله پاک فرمایل چې په دې کائنات کې د هر یو څیز باندې امر د الله چلیږي که هغه هوا ده که هغه وریځ دي که هغه بارانونه دي که هغه نور دی که سپومې ده او که دا ونې بوټي دي که هر یو شی چې دی دی باندې د الله حکم چلیږي. تبارک الله رب العالمین او ډیر زیات با برکت ذات ته الله سبحانه وتعالی چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. په دې بیا خبره ختمه کړه په رب العالمین باندې بیا دا خبره ختمه شوه چې د ټولو عالمونه چې په عالم کې د عالم نه مراد ټول کائنات یعنی ځمکه اسمانونه او ځمکې او د دې په منځ کې چې څه دي او د دې د پاسه چې څه دي او د دې د لاندې چې څه دي او د دې نه ګیر چاپیر چې څه دي دا ټول چې کوم دی نو دا د الله دي. د دې ټولو رب څوک دی پالونکی هغه رب العزت الله سبحانه وتعالی دی. اوس الله سبحانه وتعالی ګوره اول خپل تعارف وکړو
د سيزونو تعریف مو کو چې بيد علما پیدا کړی دا تاسو نه پیدا کړی او نه پتا شو کې څوک داسې شته چې هغه دا پیدا کړي دا چې کفاره نشته لہذا دا خور سما پیدا کړی دي او لویم زما د پاره دا حکم زما ار یو شی منی دا ټول غړ غړ سيزونه دي او کوواړ سيزونه دي اوس الله سبحانه وتعالى خپل عبادت طرف ته مخلوقات را بلی ادعو نو تاسو आवाज کوي ربکم اغه خپل رب طرف ته تضرعا وخفيا یعنی پجړا جړا پتیزا او پپټا الله ته جاړي الله نه غواړي خو کله आवाज درتیز شي او کله چې کوم دې پټ شي اوس دلته کې مفسرین او حضراتو انه لا يحب المعتدين وبشك الله سبحانه وتعالى چې دی هغه نه خوخي زیات د حد نه تیریدون کی خلق مثال څنګه ټول ناس او دلته یو کس او هغه تیز دعا کوي دا ټیک نه ده ځان له چرته یو کمره کې هیڅوک دی نه ویني نو بیا کاوه که تیز غواړي او که په مزه غواړي خو چې خلق ناس دي ته خپل دعا هاي کسلا اوره لہذا بیا دغه وخت کې په ځل کې پټه دعا پکار ده خلق نه دي څنګه پکاره به بل څه ذکر کې لګیا یا به څوک په تلاوت کوي حافظ به یا پای کې تیروزي یا به منځ کوي هغه پای کې تیروزي یا به څوک نوافل کوي یا به څوک بل څه دغه کوي د دې لپاره یعنی دعاګانې چې کوي نو څه کوي دا عبادت دی د عبادت مغز دی ته ویل دی چې څوک عبادت کوي او بس داسې کې روان شي دا داسې ځان د الله نه د تاسو ضرورت نو چې د الله نه غوښتي وي د ډېر بس پار سبانه پوره لري کم از کم چې زه نور د دنیا ته هیڅ ضرورت نشته سره خدای ډېر درکړي پنشن هم نه ته ملاويږي پیسې هم د ډېر ځامن هم راځيږي او مطلب دا چې نور دولت مال حال ډېر دی د دنیا دولت د آخرت خو ته شته کنه د آخرت کامیابی خو غواړه کنه د مرګ نه پس کامیابی هغه خو الله ورکوي کنه د الله نه بغیر شکر کول شي نشي ورکول کنه نو هغه بخشش خو غواړه کنه د دې لپاره ټول نه بهترینه دعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا د دنیا دعا دا او د آخرت پکې سوال دی یا الله زمونږ دنیا هم خکې او زمونږ آخرت هم خکې په آخرت کې هم د اور نه بچ کې او دنیا کې هم چې کوم دی زمونږ د پاره هر یو شیخ د خیر وګرځي او خیر علی وګرځي د خره مراد دا چې تا ته هر یو شیخ پوره په خپل وخت ملاويږي او آخرت کې هم دا چې د اور نه بچ شي نو جنت ته بلار شي د جهنم نه بچ شي دا دعا الله پاک خولې په سوره بقره کې چې تاسو داسې وایي بل یو دعا ده چې هغه ابراهيم عليه السلام وکول رب اجعلني اے رب زما وګرځه ما مقیم الصلاه ومن ذريتي قائمون کی د منز لرا او زما بچیم داسې وګرځي چې یم منز قائم کی ور د منز دعا کړي راخه ربنا تقبل دعا اے رب زمونږه قبول کی زمونږه دعا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا غفر لي ولوالدي يا الله ما مبخل زما مور او پلار مبخل وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وطول مؤمنان مسلمانان مبخل پورز د قیامت باندې دا ډیره جامع دعا ده دا دواړه دعاګانې چې نور سره هیڅ وخت نه کنه نو تاسو سره کم از کم چې دونه وخت وي چې اللهم ربنا ورب اجعلني وایي کنه دا خو ویل شي کنه دا ټول ډېر وسیع دعاګانې دي نور یې ته سم یاد نه دي دا دواړه داسې دعاګانې دي چې یعنی مطلب دا تاسو غوښتي نو دې کې د دنیا د دواړو جانو کامیابی راغله او د اولاد او ټول مسلمانانو لپاره راغله لہذا د دې تاسو ته دا زما هدایت چې یعنی مطلب دا څه وایي حضرت الله فرمایل الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم بلی الله سبحانه وتعالى لرا تضرعا وخفيا پزور او پمزا او پچړه او پپټا پزړ کی یعنی خفګه سره
انه لا يحب المعتدين او بشک هغه نخوخی اعتدال نزیات د حد نتیجون کی خلق لرا یعنی معتدین هغه خلق تویل د ارزه کې د حد نزیاتېږي مثال په عبادتو کې به د حد نه بنه زیاتېږي چې کې ته کمزوري محسوس کې بیا دنا فرایض پاتې شي چې ته ټول شپه عبادتو کې رسال موږ لود شنو بیا څه فائدہ وکړه حد تیر شوي کنه تا ټول شپه عبادت کو نفلونو کې تیر کا خسار کې ود شوي نو څه فائدہ لري وکړه هیڅ فائدہ لري ونه کا فرض بوم نه لاړو دغه شانتي ته بس روزي نسی او په رمضان کې بیا لا دونه کمزوري شو چې بیا په رمضان کې روزي نه پاتې شوي فرض روزي نه پاتې شوي نو دلته کې دغه اسی خو خیراتونه کې خو چې زکات در باندې راشي نو هغه تر بیا لاس داسې کړي دا خلکو خودنه نه پاره پای کې به خلکو ته ځان خې دلته کې الله سبحانه وتعالى دې ټول یعنی هر کار په حد کې پکار دی حد حدود الله متعین کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدود سخول دي هغه فرمایي چې وای زما د امت تیانو کار بدای چې اعتدال وکړي دی په مینس کې چلیږي اوسط امورها په مینس کې چې کوم یعنی کم چې دغه کنه نو ته یعنی په مینس کې بچلیږي نه به ډیر هاي چلیږي چې له زرو په ځای باندې 1 لک روپے خرج کړي او نه بدای چې به د 100 په ځای باندې 100 روپے خرج کړي کنجوستیا وکړي په مینس کې بچلیږي بیا نه راوي سره به کار کوي دې لپاره اعتدال الله پاک خوخی او چې د اعتدال له سکوزي نه هغه الله پاک نه خوخی په هر څه کې اوس الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي ولا تفسدوا في الارض او مفساد برپا کوي تاسو په دې ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاحنا امن په ملک امن دی او تا پکې یو غوغا جوړه کو د دروغو ډرامه بازی دي شروع کو یا پروپاګاندا دي شروع کی او ملک کې بس غوغا جوړه کا یو سره جنگ او بل باندې ورچو بس یو لوی کی سره جوړه کا جګړه او فساد پیدا کړي خون ریزي جوړه فضل یا د دشمن قوم نه ته پیسې واخلي او هغه پیسو په ذریعہ سره تبیا چې کوم دی دلته کې بدامني جوړه او خپل مسلمانان په خپلو کې او اچو ځان ته مسلمان هم نه او خوري پیسې د بار نه دا څومره لوی ظلم دی د دې لپاره پس وکړه کې فساد دې پیلاول پکار او بل فساد دار چې پدې کې غلاګان امراضي پدې کې رشوت خوري امراضي پدې کې په خلکو باندې ظلمونه امراضي پیسې ته غصب کول امراضي چې پیسې د چار باندې قرض دی قرض نه ورکه د سره دی پیسې نه ورکه قرض دا ټول په فساد کې راځي ټول جرمونه چې څومره دي په فساد کې راځي ولی فساد څه ته وایي د دوه کسانو جګړه ته وایي کنه نو چې دوه کسانو جګړه پس راځي خو په لین دین راځي کنه نو لین دین چې په انصاف سره نیوي او د الله د حکم مطابق نیوي نو دوه جګړه شي او چې جګړه شي نو یو بل تلاش واچي یو چې لاس واچي نو په یو بل ډزیو کی یو ولي یو بل جیل ته لاړ شي یو چې کوم دی نو هغه مړ شي نو دلته کې اصل خبره دا ده چې د فساد نه مراد هر هغه کار چې کوم الله سبحانه وتعالى منع کړی دی او هغه انسان کوي نو دا په فساد کې راځي فساد فی الارض پس مکه کې دا فساد خوري ده لہذا دروغ ویل یا ګپ شپ ویل د دې نه اجتناب پکار دي او د فضل واهیات خبرونه پای کې اکثر خلک په جګړو شي د داسې لوبو ټوکو نه چې پای کې خلک په جګړو کیږي د داسې لوبو ټوکو نه ممنان ساتي مرګونه په نه کې چې یو بل باندې په بیٹونو په پاکیانو باندې را باندې کوي او په لته په سکونو یو بل وخی نو دا ټول خبرې په فساد کې راځي د دې نه الله سبحانه وتعالى مونږه په امان کې خو الله پاک فرمایي ولا تفسدوا فی الارض او مبرپا کوي فساد پس وکړه کې بعد اصلاحها پس د دې نه چې پای کې یعنی اصلاح وی امن وی ودعوه
خوفا وطمعا او بلی الله سبحانه وتعالی لرا په پټه او په امید سره د الله نه یریدون کی خوفا وطمعا په یری سره یعنی چې د الله نه یریږي په زړه کې د یره وي او بل پته می سره نو دوا کې به وي دا دواړه څیزونه موجود وي په دعا کې دا دواړه څیزونه موجود پیدا کېدل پکار دي چې بھئی الله سبحانه وتعالی نه چې یو شی غواړي نو چې تاسو ته په الله باندې یقین ساتي چې الله به مال دار راکړي تمه بدی د الله نه به ساتي استغنا به نه کوي چې بس ما ته خو ضرورت ورشته نه ما ته استمخ کې دې خبره وکړه او بل د الله نه به یریږي چې څنګه خدای پاک زما دعا قبول نشي یا الله ته په ناقبوله کې مراولي یا الله زما دعا قبول کړي او ضرور به یا الله تاسو قبلوي زه ډېر کمزور یم رب ما سره رحم وکړي الله ته به داسې الفاظ هم نه استعمالوي چې هغه د زور زبردستۍ چې نه ضرور به کې یا الله مال 1,00,000 روپۍ راکړي یا الله مال 1 کروڑ روپۍ راکړي او ستا په خزانو کې رسه کمې دي داسې خبرې به الله سبحانه وتعالی سره نه کوي دا د الله د شان خلاف دي الله سبحانه وتعالی به ډېر په یری سره په زړه کې به یرم ساتي او تمام هم د الله نه ساتي او امید به هم ته ساتي چې الله به زما دا کار کوي لازمي به کوي الله سبحانه وتعالی او د الله د رحمت نه به امید کېږي نه ان رحمت الله بشک رحمت د الله سبحانه وتعالی چې دی قریب من المحسنین هغه ډېر زیات نږدې دی نیک کارونو کوونکي طرف ته خلکو طرف ته یعنی نیکی کوونکي خلکو ته د الله سبحانه وتعالی هغه رحمت چې دی نو دا ډېر زیات نږدې دی څوک هم چې نیک کار کوي مړه دا نیکې خبرې وښې خبرې وکوي نو دا الله رحمت ول متوجه کیږي د لارې نه یو تکلیف دی شی دی لرې کو د الله رحمت تا ته متوجه کیږي که چا سره دې څه ښېګړه وکړه یو ګیلاس اوبه دې ورکړي د سبیل نه دې ورکړي دا دې ښېګړه وکړه دغه وکړه چا لرې کوزه ډکه که دا ښېګړه وکړه څه چې دې مو که که نو الله وایي نیکي خوښوي بس چې څه ده نه کېږي که یوازې د پیسو خو نه ده که نه مالدار به د پیسو وکړي یو غریب سړي سره خو د لاس خپو خدمت خو شته که نه نو بھئی که نور اسم د سره نی یعنی په لاس خپو معذورې دولت هم د سره نشته زبان نه له خدای لرې کړی دی دا ګونګیان که تاسو کتلي وي دی سړي ته داسې خاندي ګونګیانو ته چې کله ما کتلي دي که نه دی مسکیان غوندې وي داسې ډېر ښکلې داسې مسکیان شي نو دا مسکی کېدل او هغه تا ته په خنده پیشانۍ خبره چې کوي نو دا مې احسان دی دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د الله رحمت چې کوم دی هغه ډېر نږدې دی په احسان نو بھئی مونږ د احسان د یعنی د ښه کار د نیک کار یو خبر هم پاتې نشي موقع نه پرېږدو د هېڅ وجې نه هر چا سره خپله یعنی موقع شته چې هغه خپله اویل کړي او دې دنیا کې نیکۍ وګټي دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي وهو الذي اوس الله سبحانه وتعالی بیا خپل قدرتونو طرف ته اشاره فرمایي وهو الذي والله هغه ذات یرسل الرياح چې لیږي هغه هواګانو لره بشرن د خوشخبرۍ په طور باندې بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمت را لیږلو نه رحمت دلته الله سبحانه وتعالی باران طرف ته اشاره فرمایلی ده که تاسو کتلي په سخته ګرمۍ کې چې هغه ډېره زیاته ګرمي شوې وي نو دې کې یو داسې ښکلې یخه هوا راوالوځي خلک وایي هلکه چېرته باران وشو او اوس به انشاءالله الله پاک دلته هم باران وکړي او وریځې را روانې دي نو دا د وریځو نه مخکې هواګانې راشي بیا ورپسې وریځې راشي او بیا ورپسې باران راشي دا هغه ترتیب سره الله سبحانه وتعالی دلته فرمایلی دي وهو الذي يرسل الرياح او الله غزاد چې را لیږي هغه هواګانو لره بشرن چې هغه خوشخبري راوړي تاسو ته بین یدی رحمته دراتلو مخکې دا دراتلو د هغه د رحمت نه یعنی رحمت باران طرف ته
اشاره حتی اذا اقلت سحابا تر دې پورې چې کله دغه هواګانې چتوي هغه د اوبو ډکې وریځو لره په کروڑونو په اربونو ټنه اوبه په هغې کې وي روغ سیلابونه او سیندونه او نهرونه ترې ډک شي د باران د اوبو نه دا لوی سمندر پای کې پوتې دا دومره درنې وریځې وایي لکه وایي درنې وریځې راغی موږ پښتو کې هم داسې وایو دلته کې الله پاک فرمایي چې تر دې پورې چې راشي دغه هواګانې اوچتونکي وي دغه درنو وریځو لره سقناهو نو هغه شړي دغه هواګانې مخکې په مخکې داسې بوزي او بیا لبلد میت هغه طرف ته چې هغه مړ شوي مړه ځمکې طرف ته مړه ځمکې نه مراد څه شین کې هر څه تک زیړ شوي وي ټول بوټي اوچ شوي وي او چې د الله رحمت پرې وورېږي نو غوټۍ او سترګې راوباسي شین کې راښکاره شي موسم بهار کې بیا تاسو ګورئ که نه د بهار موسم چې فانزلنا به الماء او بیا موږ نازل کړو په هغې باندې اوبه فاخرجنا به من كل الثمرات نو راوباسو په هغې اوبو سره د دې ځمکې نه هر قسم میوې یو اوبه یو ځمکه ده او د باران پیوشي په ځنګلونو کې زیړ ګلونه سپین ګلونه سره ګلونه تور ګلونه هر قسم ګلونه الله سبحانه وتعالی په امر سره مالټي کینوان او کجوري او انګوران او یعنی سیوان او یعنی انار هر یو بوټی په هر علاقه کې خپل میوې دي هغه بس پکې ضروري شي نو من کل ثمرات کې هر میوې طرف ته الله سبحانه وتعالی ذکر فرمایلو یعنی د میوو کې چې کوم کې هر قسم میوې راغی کذالک هم دغه رنګې نخرج الموتى وګوره الله پاک څنګه ښکلی مثال مونږ له راکړو دی ولې دی دا دومره په اوږده باندې الله سبحانه وتعالی راتاو شو چې د دنیا مثال یې وله ځکه ورکړو چې دا خو ټول خلک پر سترګو ویني که نه ړانده خو نه دي هر کافر هم ویني هر مشرک هم ویني هر دهریه هم ویني چې الله سبحانه وتعالی یو باران ووري یو ځمکه مړوي او بیا هغه رازرغونه شي او هغې راوټوکي واښه هم پکې راوخوځي شنه شنه ښکلې هر یو شی بس شین شي نو دې نه مخکې خو په هغې کې د استعصارو پته هم نه لګي چټیل میدان وي دلته کې الله سبحانه وتعالی کذلک نخرج الموتى نو داسې ومونږ را ژوندي کړو د دې ځمکې نه مړو لره حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی چې الله سبحانه وتعالی به د قیامت نه مخکې یو قسم باران وکړي او هغه به داسې باران وي چې هغه څنګه په دې ځمکه باندې وشي نو په دې ځمکه کې چې څومره څیزونه ښخ شوي دي او مړه شوي دي ټول به رازرغون شي سم به د خریړو غوندې به سرونه راوباسي را ژوندي به شي هر یو شی او بیا چې کوم څیز نه تپوس کوونکي وي الله به الله سبحانه وتعالی د عدل او د انصاف ورځ د قیامت ورځ تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې یو غوا بیخي یا ګډي بيزي یو بل لږ ډکره ورکړي او زیاتې کړي هغه به هم د یو بل بدل واخلي خو بیا به هغه الله خاورې کړي ای باندې بیا نور صدقه نشته جهنم او جنت ولا نشته دا کافران به دغه وخت کې ووایي چې کاش چې مونږ هم ځناور وی خو چې انسانان نه وی ایامو نیک عمل کړی وی چې مونږ د اوس مرګ راغلی وی چې مونږ خدا کافران ولې مړه شوي اوس به همیشه جهنم ته ځو نو دا به الله سبحانه وتعالی به دوی ته دا وښیي چې نن د انصاف ورځ ده نن به چا سره زیاتې نه کېږي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې کذلک نخرج الموتى هم دغه رنګې به مونږ راوباسو مړو لره لعلکم تذکرون شاید چې تاسو سبق حاصل کړئ نصیحت قبول کړئ د دې آیاتونو نه او بیا الله فرمایي والبلد الطیب او بعض ځمکې چې دي یخرج نباته روزي د هغې نه میوې
باذن ربه په حکم د رب باندې ون یعنی بوټي تیروزی نبات دی وړو بوټو ته وي وخو مخو دا ټول چې څونه سيزونه دي نباتات چې موږ ورته وایو دا هغه بوټي دي چې مطلب هر یو بوټي را زرغون شي واخه شو هر قسم شي دا پزبکه کې پروت وي نو دا د الله په حکم را ژوندي کیږي او بیا الله فرمایي والذي او الله پاک او هغه خبوسا چې خراب اس بکوي او هغه چې خراب اس بکوي ولا يخرج الا نكدا نو نروزی راغینا مگر ناقص سیز ناقصه ملکونډه وته روزي ازغي وته روزي پکې ودا سيزونه شي او چې خصب کوي نو هغه پیداوار کی غنم جوار او خو فصل کی او چې کومه راځي غیر آباد او خبيث زب کوي دا غینه ملکونډه او ازغي پای کې سره ګرځې دي نشي شړ چې ګرځي نو پیبر لکټ کوي کی کران شو دا ټول نو جامع به لشلی او پکې به ګرځېدل شو وخم نه لشلی دلته کې الله سبحانه وتعالى دا فرمایي دی په لوس دا ذکر فرمایي لا يخرجوا الا نكدا نروزي مگر ناقص پیداوار دغه اسبکنا کوم اسبکنا چې هغه خراب اسبکي مو ته خورا وایو خورا اسبکچی پای کې راځي بوټي او بس دا زغي او دا پکې کیږي کنه دلته کې الله سبحانه وتعالى هغه طرف ته اشاره فرمایي كذلك نصرف الآيات دغه رنګي بار مونږ بیانو خپل نخي لقوم يشكرون هغه قوم ته چې شکر وستون کی وي شکر وستل غواړي نو ته دا بیان دی او چې څوک شکر نو باسي نو ته خو بیا کته ډیر مرسو خیر د ګور دین نور زیات مثالونه څوک په پکو کی یعنی دغه یو باران پټول سبک باندې شي خو چې کوم خپل سبک نه هغه نه پیداوار خپل میوي دانی رو باسي او چې کوم شاړه سبک او هغه خورز بکي نو هغه کې ازغي او دغه مګه پکو شي د کافرانو دغه مثال لې چې د انور سپومه او ټول کائنات الله پیدا کړی دی الله ټول مخلوقات پیدا کړی دي او یو شانتی رزق ورکړي ټول لا خدای چې کوم دین ولټه د الله نه غیر کیږي او د نور سيزونه عبادتونه کوي الله سره شریکان جوړ کړی دي او چې کوم مؤمنان دي نو دوی صرف یو الله طرف ته आवाजونه کوي او الله سبحانه وتعالى رابلی لہذا دا د خیز بکی مثال شو او دغه د بدز بکی مثال شو دیلم خدای ټول نعمتونه یو شانتی ورکړي دي لیکن دی د الله شکر نه ادا کوي دلته کې الله پاک ذکر فرمایل چې دا مثالونه د هغه چا لپاره پکار راځي چې هغه شکر وستون کی وي شکر وستلو والوي یا شکر غختل غواړي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ واړو ټول ګناونه معاف کړي کله دې په معنا او په مفهوم کې موږ نه څه کبه زیاتی شي یا الله معافي راته وکړي یا الله موږ نه کارونه وایي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي زموږ د راسته په خپل درجه قبول او منظور کړي په موږ کې او په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایا وکړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي یا الله رچا څه شری حاجات ته ته معلوم دي خپل غیبی خزانونه وته پوره کوي یا الله زمونږ آبا او اجداد د مخ کې چې څومره وفات شوي دای د ټولو مغفرت کې راتلونکي منځلونه مونږ ته آسان کې او په آخر کې مداز بشان کریمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جزاکم الله